الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بعض خلقو ٹھیک بھائی دا شوقی چیرې مونږه خپلو ملګرو څه تربیت وکړی. د بعضې خلقو دا شوقی چې نه مونږ له دې خلقو ووټ راکړی، بعضې خلقو وایي چې نه مونږ له سپورټ راکړی. ووټر او سپورټر چې هر څه کوي خو چې ماله ووټ راکړي، بل وایي چې نه ووټ او سپورټ نه، چې د یو سړي اصلاح وشي او د یو سړي آخرت بچ شي. یو سړی بې لمانځه دی لمونځ ګزار شي، نو که ماله ووټ راکړې کرانه کې خو چې مونځ ګزار شي نو ما ګټه وکړه. او یو سړي زکات نه ورکوه، هغه زکات ورکول شروع کړل، نو که ماله ووټ رانه کړي نوم خیر دی، خو چې دې زکات والا جوړ شو. دا دوه فرق دی. نو د کومو خلقو چې په زړه کې دا درد دی چېرې دا خلق به څنګه جنت ته ځي. امریکا کې وایي چېرته تبلیغي جماعت تللی او هلته یو انګریز مړ شو، د هغې تبلیغي جماعت هغه امیر په ډرغ ډرغ ژړل. نو ملګرو ورته وایي خو انګریز ونه مړ شو نو په تا څه سخت چې ته جاړې. نو هغه وایي دوزخ ته لاړ په دې خفه یم. دا بعضې خبرې داسې وي لکه هغه یو کس یو شاعر او ویلي و که نه کانټا چوبے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر. د چا چې ازغی مات شي که نه نو زما دا اړه خوږېږي. دا مې ولې اړه خوږېږي؟ سارے جهان کا درد ہمارے جگر میں ہے. د ټولې دنیا درد زما په دې اړه کې دی چې خدای پاکه دا خلق په کومه لار روان دی. نو چې کله ته په ما خفه کېږې زه په تا خفه کېږم، نو بیا به ته په ما پسې راځې او په تا پسې درځم، دې ته ګش وي. او د دې سره به هغه معاشره د تباهۍ نه بچ شي. وایي چې که چېرې تاسو یو بل ته د خیر وینا نه کوئ نو خدای پاک به په تاسو داسې عذاب راولي یعمهم الله بعذاب، داسې عذاب به راولي چې نیکان بدان به پکې ټول ځي. یو خدای کنه چې صرف بدان پکې ځي، ته وایي چې په تندر دې یخ شي، خو نه ته به ورسره هم ځې. نو هغه وایي چې جبریل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، جبریل ته الله ووایي ان اقلب بلدته کذا و کذا، دا پلانې کلی په بله واړوه. نو جبریل امین ورته وی ان فیها عبدک فلان، په دې کلي کې خو ستا یو ډېر نیک بنده دی، لم یعصک طرفة عین، د سترګې د رب برابر هم ستا خلاف نه یې کړی، نو په هغه هم واړو. نو الله ورته وی ان اقلب علیه و علیهم، په دې مخکې واړوه. ځکه د سره د خپلو وظیفو خو فکر شته، د سره د خپلې مراقبې فکر شته، خو د خلقو غم ورسره نشته. په آخرت کې به د دې مراقبو اجر دله ورکو، خو دلته په لاول په ده واړوه. ځکه لم یتمعر وجهه، د ده چهره چې ده هغه نه ده زرد شوې او نه ده بدل شوې، چېرې په دې خلقو دا خلق په څه بلا اخته دی. مونږ وایو که نه نوې ټرمینالوجي دا چې د چا په کار کې به کار نه لرې، دا څه خبره نه ده. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به سهار مونځ وکړو نو چهره مبارکه به یې راوګرځوله او خلقو ته به یې چا بېګا څه خوب لیدلی یا به د چا څه نور څه مسله وه نو هغه به یې بیان کړه، نو هغې نه پس به یې وی یاره پلانې نه ښکاري په جومات کې. نو چې ستا یو سړی جومات ته 2-3 ورځې را نه شي او ته یې تپوس ونه کې، دې ته مغربي نقطه نظر وي مړه مغرب ډېر ښه خلق دی، د انګریزانو او د دغه والا یورپ والا د چا په کار کې کار نه لري. نه دا هېڅ خلق نه چا په کار کې کار نه لري. سړی خو هغه دی چې د خپل نسبي او د خپل رور او د خپل عزیز په کار کې کار ولري. چېرې نن د دې سړي طبیعت ښه نه چې څه چل دی، وایي په سر یې درد دی، مړه وایي زما سره پیراسټامول ګولۍ څه زه بدله درکړم که نه. په اسلام آباد کې مولوي صاحب ډېرې خوږې خبرې کولې، نو زه لاړم هغه یو مختصر جومات و، نو نه یې ما ته خیرالې وی نه ورته ما څه وی، نو ما هغه ته یې مېره مولوي صاحب یو خبره ورته کوم، مې تا خبرې کولې ډېرې خوږې خبرې وې، خو دا خو یو مختصر جومات دی، نو په دې کې ناشنا سړی راشي اته ورته ووایي چې په خیر علي میلمه نو څه چل به وشي. نو هغه ډېره خوږه خبره ما ته ما ته دا مغربي سایکي ده چې چا په کار کې به کار نه لرې وي، دا ډېره غلطه ده. نو مې مونږ خو 10 کسه ولاړو، یو پکې 11 زه رالمه، نو که ته ما ته وایي چې میلمه خیر علي څه چل به وشي.
مې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به تپوس نه کوه د خلقو نه. نو چې کله چې یو سړی راشي او خفای نو ته دې تپوس وکړې چې میلمه تا ولې طبیعت خراب دی؟ نه به وایي چېرې دلته کې ستاسو د کلي یو سړی دی افسر دی پلاني ځای کې زما ورته یو دستخط پاتې دی چې زما له دستخط وکړي ای نه کوي. نو ته به ورته وایي چې خو زما شاګرد دی او زما مقتدي دی زه ورته اوس ټلیفون کوم وبه کېدله. نو تا په اساني راوسته که نه. نو چا چې په چا اساني راوسته نو خدای پرې قیامت په ورځ اساني راولي. نو دا خو معلوم کېږي چې ته تپوس ته چا نه کوې. نو دا کم جماعتونه او کم ملګري چې دا درد دي ورسره چېرې موږ د خپلو ملګرو ته د خیر څه خبرې وکړې نو هغه ډېر ښه کوي. او کم خلق چې وایي چې زموږ په چا کې څه کار نشته نو دی ډېر بد کوي، دی د دې نه دی خبر. ځکه که خدای مکه که خدای خفه شو او سزا یې راکوله نو ټول له به یې راکوي. نو دا یو ډېر ښه خوی دی چې سړی وایي چې کسانو تاسو کښېنئ پلاني ته ما ته ته چې دلته راشه ما له پکار چې تا ته هم چې تاسو هلته راشئ تاسو موږ ته خبرې وکئ د دې سره به جوړیږي. موږ د تزکیه نفس خبره کوله وی تزکیه نفس څه ته وایي؟ موږ دلته کې ستاسو دا جومات چې چا جوړ کړو غالبا یوسف نوم دا رنګ یې ورکړی نو هغه ستاسو د خلقو ډېر ښه پېژني. نه رنګ والا چې رنګ ورکوي که نو داسې رنګ نه ورکوي، له اول د دیوال نه هغه داغونه لر کوي نو وروسته وله بیا رنګ ورکوي. نو تزکیه نفس دې ته وایي چې په تا کم داغونه دي که نه هغه به له ځان نه لرې کړې نو وروسته به بیا ښایسته شي. د زنانو چې پوخا دا لوښي انځل که نه نو به یې خورې ښه یې راخوش که نو خورې هغه خیرې به وله راخوش کو نو بیا به یې خورې اوس پرې اوبه واړوه چې دا خیرې ترې لاړ شي نو بیا به یې خورې اوس یې وپړقوه. نو 3 سټیجز شو. یو به یې ته راخوشتې نو یو به یې ته بیا پې اوبه ورړې نو یو به ته بیا ته پړق وباسې. نو انساني چهره چې کله پړق وکړي که نه او وپړقېږي نو بیا به قیامت په ورځ باندې څه وایي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. دا پړقېدونکی مخ به بیا خدای ته بټ بټ ګوري هلته د خدای دیدار به کولی شي. نو د دې وجې نه موږ له یو بل پړقول پکار دي. نو پړق به الو کوي چې ستا نه داغونه لرې شي نو دې ته تزکیه وایي. قد افلح من تزکا. نو قد افلح من تزکا دا د صورت اعلی اخیری آیاتونه دي. دا اخیری سپاره ده عما یتساءلون سپاره چې ده. اوس زمونږ د امام استاد د دې په دویم رکعت کې د عما یتساءلون لومبني آیاتونه ووي. نو په دې کې څه وایي وایي که ته ګټه کوې که نه ګټه نو الو به کوې چې ته پاک شې وی د څه نه پاک شې چې داغونه نه لرې شي. نو داغ به لاول لرکو نو راځئ هغه داغونه ګورو چې څه داغونه دي چې موږ ته ځان پاک کړو. وی تزکیه یو بل مفسر تفسیر کاو وی تاسو ګوټ کړی دی وی ګوټ څه ته وایي وی رمبی چې ته راوالې نو ته څه کوې نو ته په هغې خپل پټي کې جاړ جنکار یا څخه بوټي ته لرې کوې چې ستا دا بوټی ترقي وکړي. نو که ته خپل روح له ترقي ورکول غواړې که نه نو رمبی راواله او دا خراب خویونه د ځان نه وباسه نو دا ښه خوی به بیا ترقي وکړي. دې ته تزکیه وایي. نو د تزکیې چل د ګوډ والا نه زده که هغه دا څخه بوټی لرې کوي نو تم د خپل خویونو نه څخه بوټي لرې که چې ته بیا ترقي وکړې. ځکه الله په خپل کتاب کې په صورت اعلی کې ویلی دي چې ګورې ګټه به هغه سړی کوي چې ځان پاک کړي نو د څه نه ځان پاک کړي د ګن نه ځان پاک کړي. نو په موږ کې چې کوم ګندونه دي که نه د ټول نه ړومبنی ګند لږ شمار او بیا به یې ځان ته یادو انشاءالله موږ به یو بل ستړی کوو نه خو یو بل به پوه کوو. ځکه د یو سړي د فرض داري د ویونکي چې هغه تا ښه پوه کړي او ستا فرض داري چې ته غوږ کېدې او غوږ کې ښودل د ویل نه ډېر ګران کار دی. دې وجې نه سړی غوږ دی نو یاره د مولوي صاحب تقریر وګت کو او مړه موږ خو یې بقله راوستو او چېرته مولوي صاحب نه دی ویلي چېرې ما تقریر وګت کو زه ستړی شوم. ویونکی نه ستړی کېږي اورېدونکی ستړی کېږي ځکه اورېدونکي له خوب ورځي او اورېدل ډېر قیمتي عمل دی. دې وجې نه قرآن کې څه وایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا غوږ ورته کېدی نو غوږ کېښودل یو ګران کار دی خو غوږ کېښودونه بغیر نه کېږي. لکه موږ ټول چې دا پښتانه یو پښتو وایو نو پښتو زموږ ټیک ټاک ته زموږ پښتو کې غلطي نشته ځکه موږ د مور نه اورېدلې ده ایزدر کړې ده. اردو زموږ د ټولو غلطه ده کا کې کی که نه هغه پوخا زموږ بابا غفرخان بابا باره کې مشهور وی چا وی چې هغه تقریر کا وی چې میرا قوم چرته یو ماجر ناس هغه ورته خان صاحب قوم مؤنث ہے هغه ورته آپ کی قوم مؤنث ہوگی میرا قوم تو مذکر ہے. نو بیا خو داسې که نه ځکه چې موږ له بیا اردو ځکه نه چې موږ پړ کاري زده کړې ده نو اورېدل ډېر ضروري دي. نو موږ دا وایو که نه قد افلح په تحقیق سره ګټه وکړه هغې خلقو کامیابي من تزکا چې ځان یې پاک کو. وی لکه ریشه دا خو ځان پاکول غواړي وی د څه نه به ځان پاکې. د ټول نه ړومبنۍ خبره چې ما تا به ځان پاکو هغه 3 څیزونه دي چې په موږ ټولو کې دي کثرت کلام کثرت طعام کثرت منام. کم سړی چې ډېرې خبرې کوي د غر کېدو ډېر چانس دی
او کم سړی چې ډېر ودی د ده د غر کېدو ډېر چانس دی کم سړی چې ډېره ډوډۍ خوري د غر کېدو ډېر چانس دی. دې وجې په موږ باندې په کال کې یو پیره روژه ډېره فرض شوې ده چې ته د کم خوراک دا خوند هم والې که نه. او په کال کې دا درې یو میاشت روژه نیول چې دي دا خو د هر چا دپاره دي. عامو خلقو له پکار چې په هره میاشت کې 3 روژې نیسي. وصیام 3 ایام فی کل شهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې موږ ته ښوولې هغه دا چې پاره میاشت کې به 3 روژې نیسي. چې پاره میاشت کې 3 روژې نیسي نو په 10مه ورځ روژه شوه نو چې 3 شي نو 10 ورځې چې تا کوم خوراک کړی په دې 10مه ورځ به ویلی شي نو بیا به نه غټېږي چې وایي خېټه مې غټه شوه بلډ پرشر مې زیات شو کولیسټرال مې زیات شو هارټ اټیک راته وشو. دا خو ځکه چې ته خورې او خورې او خورې او روژې نه نیسې. که تا روژې نیوې پخوا خو به ته علم ته تلې او لرګي به دې راوړل نو هغه بس اواز د به اوبه شوه. اوس خو د هغې نه خلاص شو اوس خو چینچي راوتی د دې چوکه پورې هم پیاده نه ځې. نو د دې وجې نه ستا دپاره دا ضروري ده چې د هغې دپاره دا علاج کړی چې ستا کثرت کلام ستا کثرت طعام کم شي. نو کثرت منام چې ته ډېر رودی نو په روژه کې ویې لکه اوږدې تراویح به کې نو بیا ویې لکه پېشمني له وپاسې نو بیا ویې لکه تهجد به کې ویې لکه وی خوب مې ونه شو نو خو خوب د لکمۍ که نه ځکه چې خوب خو خلک غرق کو. نو 3 نمبر وایي چې د کثرت کلام کثرت طعام خبرې به ډېرې نه کوي. اعتکاف کې کښېنه وی پلانې په اعتکاف کې دی خبرې به نه کوي 10 ورځې به اعتکاف وکړي. نو زمونږ یو داغ دا دی چې دا کثرت د دې 3 څیزونو نه دی دا به مونږ خرابوي. هغې یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې امسک علیک لسانک دا خپله ژبه دې په کنټرول کې کا. دا صحابي ورته وی د خدای رسول ولې د ژبې د لاسه مونږ غر کېږو. نو حضرت ورته وی سکیلت کا امک مور دې بوره شه خلک خو د خپلې خولې د لونو د لاسه به جهنم ته پړ مخیر ته وي. نو راځئ چې دا یو خبره مونږ زده کړه چې قد افلح من تزکا ځای چې ډېرې خبرې به نه کوو. دې وجې نه زموږ په خلکو ډېر زیات زړه سوځو چې کوم سړی سهار نه واله ماښام پورې بس غږېږي. پخوا خو سمپل کیسټ و او اوس خو ویډیوز اډیوز دي که یو سړي ترې کیسټ کېښودو او ماسخوتن هغه په خپله بړستن کې خپلې خبرې په خپله واورېدې نو خولې به شي د شرم نه چې دا ما څه ناروا ویلي. ټوله ورځ خلک نارواګانې وایي. کنزل پکې داسې کوي چې ویل کوي وایي پلانې زما سره ازادي ده څه ازادي ده وایي ما ته ښځې کنزل کوي. نو خدای پاک خو دا ازادي نه مني نو چې خدای پاک به ستا سره څه سلوک کوي. نو لومبۍ خبره ترې لاړه کثرت کلام کثرت طعام بل مې څه ووې کثرت منام. راځئ چې دا خپل خوبونه لږ کم کو. هسې سړي له حیا ورشي تاسو ماخوستن مونځ په 2 بجې وکړو په کار دا د شریعت مطابق د 8 بجو نه خوا به ویښ نه پاتې کېږي. وی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے اور عشاء کی نماز کے بعد بولنے سے. خبرې به نه کوې. نو چې ماخوستن ماچې نه په 8 بجې به اوده شې نو چې په 8 نه اوده کېږي خامخا نه قرارېږي چې په 9 اوده شه. سار کېږي په صوب بانګ په څه وایي په کم په شپږ وایي. نو شپږ هغه کا 3 غنټې دا کا نو 9 غنټې شوې د خدای بنده نه 9 غنټې څوک اوده کېږي. نو په کار ده چې ته تهجد له پاسې که نه په 4 بجې چې ته تهجد له چې په دې اوږدو شپو کې ته تهجد له نه پاسې خو کثرت منام غر کړې که نه. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده. نو پیغمبر څه وایي علیکم بقیام اللیل په تاسو لازم دی چې د شپې تهجد له پاسې فانه دأب الصالحین قبلکم پخوا چې څومره ښه خلق تیر شوی دی هغوی به تهجد کول. څه چې وقربة الی ربکم کو خپل رب ته ځان نږدې کوئ نو تهجد به کوئ. ته وایې لکه پلانی بابا په هغه باندې د خدای رحمتونه نازل کړي دوره ونې پې ولاړې دي دا پیسې نه دي ولاړې د هغه تهجد کړي سیالي ورسره وکړه که نه تم کوه که نه. وایي پلانی ښکلی عالم دی نو ته تپوس وکړه هغه به تهجد کوي ځکه ښکلی عالم دی نو تم کوه که نه چې په دې اوړي کې نه کوې نو په دې ژمي کې نه کوې نو په اوړي کې خوړو کولی نه شي. 2 نمبر شی چې دی هغه چې خلک خرابوي او هغه موږ به ځان پاکو ځکه چې قد افلح من تزکا ده هغه ریاکاري ده. د فیسبوک او د کیمرې دا شی ډېر خراب کو ځکه حدیث دی من تصدق یرائی فقط اشرکا چا چې خیرات وکړو او ځان خلقو ته ښوو نو د شرک وکړو. نو ته چې ډوډۍ وکړې نو هغه ته موبایل باندې فلم جوړ کړي نو هغه انګلینډ راشي هلکه وایي نن خو سمه ډوډۍ خوړه وایي ولې وایي ما فیسبوک له ورکړی وایي هلکه سم چرګانو پکې. نو دا خو ته ټولې دنیا ته ځان ښیې د خدای بنده دا خو ریا نه شوه. د ریا خو به داسې وه چې تا 2 ګزو به مخکې ویلی چېرې ما ډوډۍ نه خو ته ټولې دنیا د انګلینډ نه پورې خبرې کړې دا تا خیرات کړی و.
د دې وجې نه ته به د ریاکارۍ نه ځان ساتې چې هر کار به د الله د رضا دپاره کوې که ته ریاکاري کوې نو موږ چې واده کوو نو په واده کې یو میخه چللی میخه څه 5000 خو به وي که نه نو چې 5000 ته میخه والې نو ما پکې 2 لالې کړې نو بیا پسې په اخر کې څه وایي الله به څه یاد ساتي نو خو غرق شي که نه نو دا حدیث ته سړي باندې غونې زیګ زیګ شي رسول الله صلی الله فرمایي چې چا د ریا دپاره خرچه وکړه یا د ریا دپاره عمل وکړو او خدای ته د قیامت په ورځ پیش شي نو خدای پاک به ورته چې چا دپاره دې کړو د هغه نه خپل اجر غواړه ما سره خو ستا هېڅ نشته دا څومره ښه ده او تا ته پکې پیدا څه میلاو شوه د دې وجې نه دویم نمبر داغ چې په موږ دی هغه دا دی ریاکاري رسول الله صلی الله ویلي زه په تاسو د شرک اصغر نه ډېر یریږم نو صحابه ورته شرک اصغر څه شی دی وی ریا نو چې ته هره خبره خلقو ته وایې د خلقو د ښودې دپاره یې په خپله وایې علم به څه یاد ساتي نو د خدای بنده ده که ویې حلالول خو ډېر ګران کار و نو هغه ته حلاله کړه پیسې دې ولګولې دیګونه پې کړه نه بیا وایي یاره چې چاته پې مختورن نه شو چاته کوس ښکاره نه شو جوار څه دې آرام کړل نو دا دویم داغ دی چې د ځان نه به یې لرې کړو ځکه چې قرآن وایي چې قد افلح من تزکا دریم داغ چې د ځان نه به یې لرې کړو موږ ویلو که نه چې یوسف چې دا وایټ واش کاو نو مخکې داغونه لرې کړي چې داغ پرېږدي بیا وروسته وایټ واش وکړي نه پکې ښکاره شي لږې ورځې پس یاره وایي دی خدای خوار کې داغ یې ته نو لر کړی نو ته هم د ځان نه داغونه لر که دریم نمبر داغ چې هغه حسد دی وی حسد څه ته وایي وی چې په یو سړي دی هېڅ شی سود نه کېږي وی څنګه وی چې چا سره نعمت وي ته چېرې د سره ولې دی وی د دې نه بله غټه ده چې وی ته وایي چې د ما سره دې هم نه خو چې د ده سره نه دا بدترین حسد دی دا په دې سیاست کې موږ ډېر کوو موږ وایو که نه یاره چې هر څوک ګټي هېڅ کافر دی وګټي خو زموږ د کلي دا مولای ونه ګټي موږ داسې وایو یاره هېڅ کافر دی وګټي خو زموږ دا خانې ونه ګټي یاره خو چې دی نه که نه هر څوک دی وی زه دې ونه ګټم خو چې دی ونه ګټي دی ته حسد وایي که نه حسد دومره خطرناک شی دی یو خدای الحسود لا یسودو حاسد سړی به چېرته خوشحاله نه یار وخت به خپه ځکه چېرته خو به چا ګټلي په ده به چا ګټه د چا پاس کېدو د چا ترقي خو په ده نه ځایږي جو هر وخت به خپه شون به یې ښکته نیولی یوه دویم نمبر د حاسد دا دی چې قرآن کې د هغې دپاره روغ صورت دی ومن شر حاسد اذا حسد نو خو خطرناک شی دی که نه او دریم نمبر رسول الله صلی الله فرمایي حسد نیکۍ څنګه داسې سیزي لکه څنګه چې ستاسو دا لرګي دا اور لرګي سیزي نیکۍ به دې ځي که نه وی د دې علاج به څنګه کوو وی علاج دا دی چې په خدای باندې د خدای په تقسیم اعتراض مه کوه ځکه د خدای تقسیم ناقص نه دی ګوره که لږ ډیپ لاړ شي که نه موږ وایو پلانی چیت دی پلانی تک تور دی د پلانی دوره پوزه ده نو که هغه پلانی تا ته دا ووایي چې دا ما ځان له رخ کړي که دا راله خدای رخ کړي نو ته په خدای اعتراض کې کله چې ته په چا اعتراض کې دا په صانع اعتراض دی لکه زه هم دا دیوال خراب رخ کړی دا په چا اعتراض کوم دا په مصري نه کوم نو دا مخلوق خو خدای پیدا کړی دی نو چې خدای ولا ورکړی دا حساب یې سود نه کېږي نو په خدای اعتراض شو که نه نو په خدای اعتراض ته کوټینګېدی شو جو ټینګ شه نو وایي دا په ذهن کې کېده چې د خدای تقسیم ناقص نه دی نو چې د خدای تقسیم ناقص نه دی نو چې خدای ول ورکړي څه چل به یې پکې زما په دې کې خیر دی پای کې خیري هغه وایي چې حسد یې کوه که نه وایي دا حاسد سړی په خپله بد شي بادشاه ته به یو سړی راته مامون رشید ته هغه ته به یې وی چې څوک حسد کوي نو هغه ته ته مه قارېږه دا خپل حسد به یې په خپله وسیزي نو هره ورځ به یې دا وی نو یو حاسد باندې لږه ښه ونه لګېده نو هغه ورته وی بادشاه ته وی دا سړی تاله هر سهار راځي پخوا به چونکې عام حاله و نو پبلیک او دغه به یو بل سره ډېر میلاوېدل دا سړی تل راځي او دا ډېر رزیل سړی دی اوس په ده سود نه کېږي چې دی راځي دا ډېر رزیل سړی دی او دی وایي چې د دې بادشاه د خولې نه څخه بوینځي دا خو ډېر ښه سړی دی هر سهار راځي هغه وی نه زه درته ګورم سبا ورته ګوره که دی راغی نو هغه وی زه چې سبا راشي ګورو به یې دی اکثر وایي چې د بادشاه د خولې نه څخه بوینځي نو هغه ته یې وی ته چې هلکه چې سبا ځې نو مخکې به زما سره ناشته کې وایي چې ناشتې له به پیاز او اوږه پې خورولي نو بیا ورته د بادشاه په باندې ګورې بد بوین د پیاز بوین پې ډېر بد لګي نو ته چې ځې نو جبون وخه هغه چې هلته تللی جبونې واله جو دوی چېرې پرون خو د ریشا ویلي د خولې نه څخه بوینځي نو هغه ته یې وی چې څوک حسد کوي او څوک ضد کوي نو ته ورته څه مه وایه خپل نصیب به ورته په خپله یو پیره وررسي هغه یو چیټ کټ کړی دی دا واله هغې پلاني لی اوسدار د سیکرټري و ده چې به چاله سزا یا جزا ورکوله نو ده به پاڼه ورکړه هلته چې به لاړ کوي به چې ویې وژنه نو هغو ته خو وجل څه کار نه و پخوانو بادشاهانو ته بیا به ترې په توره سر وو که نه انعام به جو پیسې به وله ورکړې ده چې دا چیټ راغستی دی دا خو ساده ګل دی خو په دغه ډب نه دی نو هغه لیکلي چې دنه سر ووه سړي ته یې لیکلي
دغه بل دغه چې دی حاسد سړی په لارې کې ولاړ دی چېرې د بادشاه به درته څه وایي وایي سیره ته وویې ده خو بون اچولی و که نه ځکه چې دغه سره یې اوږه خوړلې وه نو هغه ورته دا چیټې راکړه نو جو دواړه جټانو پړولی خو چاشونه موږ له اکثر څوک چیټ راوړي که نه نو وایي دا زما چیټ دی تا ما له دا دوایي لیکلې و نو هغه یا د دوبي چیټ راوړی یا چېرته د ماشوم د پرچو چیټي نو موږ ورته اکثر دا وایو چې بابی تا سبق نه وی ولې مې نه تا خو دا سندره وی چې سبق د مدرسې د پاره د پیسې په جنت کې به ځای نه په دوزخ کې به ګسې جو اوس پردي چټونه ګرځوه ځکه ته پړاولی نه شې جو هغې پردی چټ هغه راغرسم جو هغه وی ته دی څه درکړو وی چټې راکړو جو هغه وی د مال نه راکې جو ساده ګل وی جو ته یې واله هغه وی دی که به انعامي چې هلته چې ته نو هغه سړي ورته دا ستا دی دی وی او وی په دې کې خو ما ته لیکلي چې سر تې ووه وی دا زمانه دی دا خو هغې بل کاکان ما اوس وی ما ته خو ویلي چې د بیرر چا چې راوړه که زه ستا نه سر نه وم نو بادشاه خو زما نه سر وی نو په دې کې اوس دغه نشته ودار په دا خو جو نقد شی دی جو وی واوتې سبا نایک بیا راغی کاکا ته په دربار کې وی یاره جي وي چې حسد څوک کوي نو هغه وی لکه پرون تا پرونی نه ویم وی تا له ما چیټ نه در کړی وی را کړی دی که نه څه چلو شو وی خو را ناپراني په لار کې واغستو چې انویسټیګیشن یې کړي هغه بیا مه راځه کار ستا وشو ځکه چې هغه ته خپل نصیب ورسېد نو دې وجه نه چې که فرض که ته حسد کې نو خپل نصیب به در رسي او ورځ به ستا را اثر پرې کېږي نو ښه خبر دا چې د ځان د بچ کولو دپاره دا دویم داغ دی چې د ځان نه یې لرې که وایي چې دا ته ځکه کوې چې ته خو په پیسو ډېر مینې یا په جایداد ډېر مینې یا په عهده ډېر مینې د هغې لپاره کې په چاري سود نه کېږي که نه نو د خدای په تقسیم باندې ولې اعتراض کې نو قد افلح من تزکا د ځان نه د حسد بیماری لرې کا وایي چې د خدای پاک لوی خزانې دي چې د چا په چای سود کېږي چاله یې ورکړي دي په دې کې به یې ځایي که مال یې نه دي راکړي نو په ما کې به زما به په دې دپاره خیري بل یو بیماری چې کوم په مونږ کې ده او هغه د ځان نه به لر کول غواړي هغه د خیانت خیانت وایي دې ته وایي چې تا له خدای څه شی درکړی او ته پکې خیانت وکړې لکه دا وجود ستا د خدای امانت دی د دې وجې نه ستا دا حق نشي چې ته ځان ووژنې ځکه دا د خدای امانت دی که ته وایې زه د کمر نه ښکته رادانګم او ځان وژنم دا ستا دی نه نو دا خو خدای درکړی تا ته اجازت نشي چې ته ځان ووژنې نو خودکشي څه ده حرام ده دویم دا چې تا له سترګې خدای دې له درکړي ده که دا بلب دی تاسو به لیدلي د بجلي بلپونه راځي د بجلي بلونه راځي په تاسو باندې به څومره بل راغلی زما په خیال 5-6 هزار نه خو به کم بل نه راځي که نه نو ستا په دې سترګو کې دوه بلپونه لګېدلي دي اب هغه تا د 13-14 کالونه 40 کالونه کې تا رڼا ده د دې خدای بیل غواړي به نه نو خدای پاک صرف دغه بیل غواړي چې آرامو ته پې مه ګوره اولالو ته پې ګوره ما چې کوم ځای کې نظر حرام کړی هلته مه ګوره نو ته بیل نه ورکې حرامو ځایونو ته ګورې نو دا ته څه کې د سترګې خیانت کې نو بیا ورته څه وایي چې ستا د ملازمت چې ته نوکرې اکثر دا دیني خلق چې دي ګوره شیطان قرآن خوړلی و قرآن نه قسم یې خوړلی و الله ته چې خدای پاکه تا خو زه دې سره خو زه په دې راځم د مخې نه د ښي نه د چپ طرف نه طارق جمیل صاحب په لاهور کې مونږ ته تقریر کړو ډاکټرانو یو اجلاسونه مونږ راغوښتی و نه ډېره خوږه خبره وکړه وی دا شیطان نه دی د چپ طرف نه خو معلومه ده لکه چپ طرف نه به څنګه راځي یا به تا په غلا راړئ یا به دې په غولتۍ راړئ یا به دې په غیبت راړئ خو دا ښي طرف څه ته وایي وی ښي طرف دې ته وایي چې د نیکۍ په صورت کې و پتا راځي شیطان به پتا باندې د نیکۍ په صورت کې راځي نو چې کله لکه اوس مولوي صاحب دی او نیک سړی دی جو یې ګیره پرېږده جو پرېښې ده جو یې مسواک وکړه جو مسواک کوي جو یې چې برید کم کړه جو برید یې کم کړي دي جو یې پنسي اوچتې کړه جو پنسي اوچتې کړي دي جو یې مانځه له لاړ شو جو مانځه له ځي نه شیطان چېرې ده سره بس چل کوم د ده سره دی دا چل کوي چې ډیوټۍ له نه ځي دی اکثر دینداره خلق کو د سکول استادان جو نه به په کلاس کې وایي څه وایي استاد صاحب څه شو وایي تلی دی دغه له جنازې له وی استاد صاحب څه شو غم خادی له تلی وی ډاکټر صاحب څه شو یاره وی دا خو ډېر ښه سړی دی بس وی یو جنازه نه پرېږدي نو دلته ورته مریضان ناست دي او دی نه راځي دا اوس شیطان په ده باندې د ښي طرفه راغلی دی وی نه نه جنازې راتله غواړي د خدای بنده جنازه فرض کفایي ده او ستا را ډیوټي فرض عین دی نو دا خیانت دی چې ته تنخواه اخلې او ته نه ځې پاته بجې چې تا تله پکار دي پکار چې 15 منټه کم پاته هلته نو د لسو پورې خو ته نه یې هلته اکو په 12 دی بیا څوک تپوس وکړي وایي بیا نشته نو ډاکټر صاحب اکثر ټیسټونه دی مریضانو ته لیکلي نه مریض غریب ورپسې چورلي یو ځای بل ځای ګرځي وایي نشته چې بیا پسې کور ته لاړ شي وایي دا زما پرایویټ کار دی که فیس راکوې لیکمه یې دله کې نه لیک یاره وایي دی خو 40 ورځې هم لګولي دي او دی خو عالم هم دی د عالم زوی هم دی دا شیطان په دې ښي طرفه راغلی دی اوس
ځکه شیطان خو یې نه پرېږدي. نو د دې وجې نه د خیانت بل قسم دا دی چې ته په سرکاري ملازمت کې خیانت کې، او دا موږ اکثر خلق کوو، بلکې 80% خلق موږ په دې کې انوال یو. ځکه د سرکار کار دی ته وایي چې پای کې صرف ته تنخواه له او کار مه کوه، ډیوټۍ له مزه. او بل خیانت ته المجالس بالامانه، مجلس امانت دی چې په مجلس کې یو خبره وشي اب بل ځای نه کې. دا یو بل داغ دی. بل یو داغ چې دی په موږ باندې هغه غیبت دی. وایي داسې بس داسې به کوم ځای وي چې هلته ته کښېنې او ګپ لګې او غیبت پکې نه وي. وایي ګپ چې دی بغیر د غیبت نه، بغیر د چینه نه کېږي. یو پیاله چای پکې پکاري او یو پکې په چای رواله، نو دا ځان ته کیسټ کېده، بیا ماښام واوره چې تا به څو خلکو غیبت کړی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي ډېره سخته ده، الغیبت اشد من الزنا. کو تا چې پلانې سړی زیناکار دی، د دې نه غټ الزام شته، سړی څومره خفه شي، خو چې وایي چې نه مړه زینا خو وړوکی شی د هغې نه غټ کار دی، وایي څه غیبت کوي. ما به خیال داسې به څوک نه چې غیبت نه کوي. نه مړه وایي موږ حق او حقیقت وایو، نو حقیقت ته غیبت وایي که نه، چې حقیقت نه وي ته بیا بهتان وایي. وی وی د غیبت څه تعریف دی؟ وی غیبت تعریف دا دی چې ستا ورور ما یکرهو اخاک، چې ستا ورور باندې بد لګي ته د هغه خبرې کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روانو، نو دوه کسو غیبت وکړو. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو صحابه وو که نه، نو حضرت ورته ډیمانسټریشن کوي، چل ورته ښایي چې لږ مخکې تللی دي، نو هلته یو مرداره پرته وه، مرداره غالبا چې پیسکوری و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوش شو، نو هغه ته یې راکوش شئ. وی دا اوس چې د خدای پیغمبر یې سړي ته چې دا وخوره، هغو ته یې وی د دې مردارې نه لږ وخورئ. دا صحابه یو بل ته کتل، چې د خدای رسوله یو خو دا پیسکوری دی، یو خو دا مردار دی، یو خو د دې نه بوی ځي، او د خدای پیغمبر هوته ہوئے ته موږ ته وایي چې دا وخورئ. نو حضرت ورته وی فما نلتما من عرض اخیکما، تاسو چې اوس په خپل ورور پسې کمې خبرې کولې که نه، د دې د خوراک نه زیات بدتر دی. نور بس څه وایي اسې ته جوړېږي نه. نو چونکې په قرآن کې په صورت اعلی کې دي چې قد افلح من تزکا، نو که ځان دې ردې داغ نه پاک کو، نو بس وایي نه به کو غیبت کن. چې څو غیبت راوالي، موږ حج له تلي نو په حج کې ډېره مزه کوي غیبت، ځکه شیطان خو هلته دې به که نه چې ته ناست نو خو د کلي د بازارګي خبرې به کوې، تور څه خبرې به کوې، او په خپل وروڼو عزیزانو پسې به خبرې کوې. نو هغه یو که موږ ډېر موږ څلوېښت کسه په یو ځای تللي، نو هغه خبر راوړو چې غیبت ورسې ما ته غیبت ته چې ما ته وایي چې ستا یار صفتون کونه خیر دی، خو چې اوس په هغه پسې راواغسته، په چا پسې به یې رالې او به ستا خپلي. نو دا یو بل شو چې د دې نه به ځان ساتو. یو بله خبره ده چې دا په موږ کې ډېر زیات دی، او دام شیطان د ښي طرفه راځي، دې ته عجب وایي. عجب دې ته وایي چې ته مانځره لاړې، یو خبل خوا دې وکتل پلانې نه دی راغلی، مړه هغه مونځ کوي. د دې مطلب چې زه د هغه نه ښایم، دې ته عجب وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 څیزونه لیکلي ښوولي دي، 3 محلکات، 3 خبرې سړی هلاکوي. وی څه؟ وی یو نمبر 1 هون متبع، کم سړی چې په خواهشاتو پسې ګرځي. وی څه چل دی؟ وی پټي پاس ته لاړم، معصوم جمعې مونځ دې کړی، بس زر زر موږه په منډه لاړو، وی مازدیګر مونځ وی رانه قضا شو. ته هره ورځ پټي پاس ته ځې؟ وی تاسو چېرته تللي وی؟ وی موږ کباب له تللي وو. وی کوم ځای ته تللي وی؟ وی کاټلنګ نه هغې ته څه وی؟ شنکر. نو تاسو چې بله ورځ تللي وی؟ نو بس موږ تللي هلته کوي اقبال هوټل دی، د هغې چای ډېر ښه، دې ته هون متبعون. یاره وایي چې په دې غاړه لاړ شو او داسې په دې پلی ته لاړ شو، او په هغې سورنګ بیا راوځو، او بیا په دې کړه کړ را شو. وایي څه شي له تللي وی؟ وایي بس هسې چکر هم لګوئ. تاسو چې بله ورځ لګولی وایي دې ته هون متبعون وایي. دا سړی اوس د کار نه دی، دی بس تش په خواهشاتو پسې ګرځي. بل شح مطاع، چې سړی دومره شومي چې ته ورته په شکور کې خپک دی نه کوي. وایي ته وایه لکه موږ دا جومات کې کار دی، چنده به ورنه کوې، دی زما سره څه دي، یاره دغه ځای مدرسه جوړېږي، وایي زه ځان له دلوکې مرم. بله چې خبرېږې نو انتقال یې کړی، وایي ولې دا ځمکه یې واخېسته، موږ چې په تا پسې بلو چندې له درغلي وو، تا خو وایي زه ځان له دلوکې مرم. دا شح مطاع دی. یو پیسه چنده نه ورکوي. او 3 نمبر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي واعجاب المرء بنفسه، چې سړي ته ځان د ډونو خلقو نه غټ سړی ښکاري. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وهي اشدهن، دا په دې کې ډېر خطرناک دی. مونږ ټول دا وایو که نه پړانې مړه د خلقو دا څه مونځ دی، مونږ حج له تللي وو که نه، ما داسې حج کړی وو که نه، زما په شان نه طواف چا کړی، مونږ وایو داسې که نه. دا اعجاب المرء بنفسه دی.
نو په دې باندې دا داغ برزان نه لرکې وایي دا پتا کې دی او دا ډېرو خلکو دی ډېر کوشش کو دا دغه چې دی که نه غالبا تاسو ته امداد د جمعې مونځ به درکوي په هغې کې یو آیات دی دا خامخا وایي ما ولا داسې خطبه نه دا پکې عمر ابن عبدالعزیز یو بزرګ تیر شوی چې هغه ته عمر ثاني وایي هغه وایي چې دا پکې کېدی هغه څه ان الله وایه یأمرو بالعدل یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى دا پاره خطبه کی دی پکې یخو دغه سړی وی دا پکې دی نو دی وجنه داسې ملا نشته چې په خطبه کې د آیات نه وي تاسو چې خپل خطبو ته غوږ کېدی دا عمر ابن عبدالعزیز پکې دا یخو هغه دومره اوچت سړی و چې هغه چېرته په لارې تو بادشاه ورسره خپل فوج موج نو یو سړي له چېرته ټکره لمته په خپی لګېدلی دی به ملاس ونو نو هغه د بره وکتل ویړون دی د ده سره خو فوجیان خپل وو هغې فوجي ورته وی یاره د دې سړي شولک نه بس د خو ډېره سپکه خبره ونه کړه نو عمر ابن عبدالعزیز ورته وی څه چلو شو وی ده تپوس وکړو ما والا جواب ورکړو وی ده لکه وی چې وړون دی ما چې نه یم نو دا لکه اعجاب المرء بنفسه دومره غټ سړی دی خو زه دا هغه غټه خبره یې وړه کړه مونږ وایو که نه ایکسپلینیشن ته کال کو جو ته ایکسپلین کو ویله کړونې ما ته ستاسو کلي یو سړي پوخا مونږ چې هلته په لسم کې وو نو وی ړوند دی نه ما یې ولې وی د ما خو دا پټی نه نه چې ته پرې راځې وی لار نه ما که لیدې که لیدې مې نه ولې او پرې راتلم ما ته یې راته وښایه که نه چې بیا خوا یخ شو وی داسې په دې پوله روان شه بیا داسې راشه دا پټي من دی په دې به نه راځې نو په لږه خبره به جنګ نه کې ته ورته ووایه که نه عمر ابن عبدالعزیز بادشاه دی نو هغه ورته وایي نه بابا ډېر ښکلی سړی و نو یو بل هلک و نو هلک اعجاب المرء بنفسه وخټ پینټ مینټ یې اچولو ښکلی ځوان و او وایي چې زما په شان به څوک وي نو بابا ته یې تمبېدلی په دې لارې کې دی چې بابا ته کتلي نه بابا ته یې وی ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم جوټایي مایي برابر کړې ده نو بابا پسې راوګرځېد هغه یې بچی زه دې پېژنم د نن نه یو څو کاله مخکې ته د پلار په خېټه کې یو څښه اوبه وې نن سبا ته په ستا په خېټه کې ډېر شی بول پراته دي او یو څو ورځې پس په ته په قبر کې یو مرداره غوښه دغه یې نو سړی یخ شو نو اعجاب المرء بنفسه دا یو بل داغ دی دا به ځان نه لرې کوي چېرته په جومات کې چې راشې او څوک منزله نه راغلی نو داسې مه وایه چې مړه دا سالم دی چا چې وي چې دا سالم دی دی ځان غټ نظری شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي وهي اشدهن ستا په پارټۍ کې چې څوک نه وي مړه دا سړی نه په پښتو پوهېږي نه په علم پوهېږي نه په مصدي غوړه سره مسلمانان نه دي دې ته وایي ایجاب المرء بنفسه وایي ته په خپله سوچ کوه چېرې ټول خلق زما نه ښه دی نو بیا به تا ته د دې خبرې د نه کې یو بله خبره دا چې اکثر په موږ کې دا ډېره او هغه دا د اولیاء الله سه دشمني دا چېرته یې که نه که سره د ګیرې خو یې لکه وایي یو سړی په سایکل روان دی اکسیډنټ وکړي لکه د ګیرې ته دې وګوره ته لکه بریک نه شي والی نه هغه په دې خو بریک نه لګي نو هره خبره به ته په ګیره پسې بیایې نو بیا به هره خبره ته بیا په مسواک پسې بیایې نو بیا به هره خبره ته بیا په تبلیغ پسې بیایې دې ته وایي اولیاء الله سه دشمني ځینې خلق چې خبره کوي لکه تاسو ګورئ ټول خلق د چا نه تنګ دی یا د پولیسو نه نو ټول خلق د چا نه تنګ دی د پټواري نه نو ټول خلق د چا نه تنګ دی د ایکسۍ نه د ایس ډي او نه چې د بجلۍ بل ډېر رالیږي د هغو ډوره بد به څوک نه وایي خو د مولانو به بد وایي چې کښېنې په مجلس کې وایي دا شی ټول د چا نه وران دی د مولانو نه وران دی دا د یو بل داغ دی چې په تا پروت دی ته وایي اولیاء الله دشمني خدای پاک چې د جنګ اعلان د دوو کس سره کړی یو هغه چې سود کوي او یو چې څوک په نیکو خلقو پسې خبرې کوي دا حدیث دی من عادى لي وليا فآذنته بالحرب څوک چې زما په دوست سره دشمني کوي او زما دوستانو ته بد ګوري زه سره د جنګ اعلان کوم د دې وجه نه چې یو سړي ته خبرې پسې کوې که نه هلکه بل د ته وایي چې هلکه خدای د خدای دوست نو بیا ته به بیا یخ شي ځکه چې خدای به ستا سره جنګ کوي بیا نو ته بیا کوشش کوه چې کله په چا پسې خبرې کې نو لاول دا سوچ وکړه چې دا شور کا چې د خدای دوست نه دی نو که د خدای سره څه لږ ډېر تعلق وي که نه خدای پاک ته نږدې اته وکړې نو بیا خدای پاک وایي فاذنته بالحرب ما سره د جنګ د خدای سره د جنګ د چا سمی دی د دې وجې نه وایي که بعضې عالمان ختام شي نو ته پسې خبرې مه کوه بلکې ته ورته دعا کوه چې خدای ښه کړي مولوي صاحب و که نه نو هغه ډېر ښکلی سړی په بغداد کې نو ډېر ښه شاګردان یو نو په د بغداد غټ جومات نو هغه په هغې مناره کې بره بانګ وې
جو ښکته په یو زنانه نظر لګېدلی دی جو غریب خوښه شوې ده جو بس هغه مؤذن او ښکلی سړی او ډېر شی مریدانو خو چې راکوز شوي هغې سره یې رابطه کړې ده چېرې ماله کویدن تاسو راکړئ نو هغې یو خو مونږ عیسایان یو یو داسې پال اسانه خو تال نه راکوو ته به عیسایي کېږي جو هغې وایي دی پې نو بیا یې زمونږ دغه دي خنزیران دی به سرول غواړي جو د وی دی پې یاره شاګردان یې ډېر خفه وو مریدان وو پکې نو هغه پسې رالل نو هغو ته حضرت داسې وشو نو هغه وی هغو ته د قرآن آیات وي چې ومن یحن الله خدای چې څوک دغه کړل فما له من مکرم خدای چې څوک بې عزته کړي هغه څوک په عزت نشي کولی زه خدای اوس بې عزته کړی هغه شاګرد دی په ډېر مین و نو هغه کریکه کړه د ډېر خفګان نه چې زموږ مولي صاحب په دې مصیبت اخته شو چې هغه کریکه کړه د هغې کریکې دومره اثر په عرش کې چې ښکته راغې مولي صاحب په سر اثر په زړه اثر وشو وی اوهو اوس مې وې سترګې رڼا شوې او توبه یې ویستا راغی نو دا بل یو داغ دی چې ته یې دا یو څو خبرې دي یو بله خبره دا ده چې اکثر موږ هغه خبره نه ګڼو دا ډېره ضروري خبره ده چې دا خپل پرتوګ نه دی دا د پیسو د دې څه ته ټخنې ته پړکي د لاندې که څوک دا ته وایي لوی مشروطه وایي دا په دین کې دا خبرې دي دا پکې زه نه منم زه دا یو داسې نیکي ده چې دا یونیورسل دا یقینا دا یو نیکي ده چې ستا پیسه به د پړکي نه پورته وي که فرض که ستا پیسه د پړکي نه ښکته وي نو که د هغې دپاره څه عذر وي ټیک ته وایي یو وایي څه عذر دی وایي یو سړي خېټه غټه ده په مخکنو سلفو کې داسې یو کس مثال یې ورکړی وایي د هغه خېټه غټه وه نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ولید نو خېټه چې غټه وي نو بیا هغه لنګه دغه به ښکته خویږي نو هغه ته یې وایي نه پتا نه یا ځینې سړی ډېر نری جو هغه بډه نشي ټینګولی نو که هغه په ښکته راله که د دې نه علاوه دې ته اسبال ازار وایي چې د چا ښکته نو دا ډېر کلک حدیث دی ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامه درې کسان به چې خدای به ورسره خبرې نه کوي یعنې خدای به دومره بدي شي چې خدای به ورسره اډو خبرې نه کوي وی دا لا څوک دي ړومبنی وایي المنان الذي لا يعطي شیئا الا منه یو هغه احسان جتانې والا موږ چې ورته زبادګر وایو چې خو چاله یو پیاله چای ورکړي بیا پې زبادی دا سرکاري خلق چې دی که نه دا ډېر شومانې دي ټره پره خو ډېری ډېر شومانې نو اشرف علي تانوي صاحب وی موږ جومات له چنده کولم تحصیلدار صاحب پکې چېرته پیسې ورکړې اوس وی تحصیلدار صاحب موږ پسې راغی چې ماله به رسید راکوی نو هغه وایي چې موږ سره خو رسید نه پخوا د انډیا هغه زمانه وه موږ سره خو رسید نه او پیسې ستا په دغه ځای کې دغه ځای کې لګولې وې چې نه ماله به رسید راکوی یاره وی هغه کمیټي دوره تنګه کړه خو هغه خو به ډېر احتیاط کوم چې دغه لوټ دله واپس ورکوي نه پکې چا پېژندنه دي به هغه لوټ ورکاو کوم چې هغه ورکړی یاره وی داسې بقله راغوستو چې خدای پاک اوس ته اړو دا پیسې راکړی نه وایي چې مړه د خلکو نه پیسې له څه وی 10 روپۍ یې ورکړې وې نو کم سړی دا ځینې سړی ډېر زبادګري وایي ته به زمونږ کره خوړاس کا او دا دی چې کومه خېټه کړې ده زمونږ په ډوډو کړې ده که نه مونږ به وې داسې نو هغې کې دا یي بس دا یو بل من عادا لی ولیا چا چې زما نو ته به کم خلق چې هغه دغه کوي دا بس داسې ټیک دی نو چې منان هغه یو دا سړی دی چې ده ته به خدای پاک نه ګوري کم سړي ته چې کم سړی زبادونکی یو شو دویم وی المنفق سلعته بالحلف چې د خپل دکانداري خپل سودا په پیسو خرڅوي په قسمونو خرڅوي خامخا قسم کوي قسمونه چې کوم دکاندار ډیر کوي د دې قسمی دکاندار نه الله دومره خفه دی چې خبرې به ورسره نه کوي او دریم دا الفاظ دی ګوره دې ته وایي هغه سړی والمسبل الازار دا د مسلم حدیث دی چې کوم سړي پیسې د پړکو نه ښکتي نو د دې وجې نه ته به دا سوچ کوې د دې لپاره ډېر د شوي دوه خبرې پکې ډېرې مزدارې دي بیا بس کوو یو دا ده چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي موږ په دغه کې وو په ریل کې نو یو سړی نو پیسې ښکته وې نو ما ته چې تمہارے یہ پانچ غلط ہے نو هغه ماته چې کیا کہا مولوی جی مولوی صاحب سے دی وی نو ما ته چې شریعت میں تمہارے یہ پانچ غلط ہے نو هغه ماته وی اس نے شریعت کی ماں کو گالی دی شریعت مور ته کنځل وکړل اشرف علي تانوي صاحب خو چونکې حکیم الامت هغه ته وایي نو هغه ځان ته وایي ما ته ګناه ما چې دې نه مخکې د
ګناه کاو چې کله زما سره خبرې وکړې نو کفر یې وکړو. کنځل کول خو کفر دی که نه. چون بانګ نه ویل دا ګناه دی یا بانګ نه ویل یا ګناه نه دی، خو بانګ ته نه وایي، خو چې څوک بانګ وي پا پورې خاندې یا پیښې کوي دا بیا کفر دی. نو په شریعت پورې او بل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیمار دی، لږې ورځې پس بیا شهید وفات شو، نو خلک یې تپوس لره یو هلک راغی تپوس لې نو پیسې ښکته وې. ګوره حضرت عمر فاروق د ځنکدن په وخت کې دی، نو چې کله هغه سړی واپس لاړ نو عمر فاروق رضی الله عنه وایي علی بالرجل علی بالرجل، دا سړی ماله واپس راولی ماله واپس راولی. چې وایي کتل ورته بچیا نو وایي یا ابن اخي وراره، ګوره خوږ انداز دی، وراره دا پیسې دې لږې اوچتې کا. نو الفاظ ته ګوره فانه انقى لثوبک واتقى لربک، دا پیسې کو ته اوچتې کړې نو ستا جامې به پاکي که نه بسخا کېږي او ستا رب ته به ته متقیانو کې شامل شي. دا یو څو خبرې دا داغونه دي، چونکې موږ دا ویلو قد افلح من تزکا، ته به کامیاب هغه خلک چې هغه ځان پاک کو. موږ د ټاپ نه راواغسته ډېرې خبرې ډېر خوراک، بیا موږ د هغې نه پس وی خیانت، او خیانت موږ زیات په ملازمت کې کو. سرکاري خلق صرف دې له سرکاري نوکري کوي چې تنخواه والی بس سره زمانه او هغه اخلي. تاسو ګورئ که ډاکټر دی که بابو دی که دی په خپل دفتر کې نه وي، پټواري پکې هم چېرته نه وي، ته پسې ګرځې هغه به نه وي. او هغه وایي لکه پاکستان خو یو داسې څه کې جوړه شوې ده چې کوم شی ته کې خرابی یې موږ ورته څه وایي ولې دا سرکاري راغلی، مطلب سرکاري شی خرابول ټیک دي، خو دا خو زما دی دا ولې خرابې. نو دا خیانت. او بل موږ دا ووایې چې په هغې کې حسد او بیا د هغې نه پس عجب چې ځان درته غټ سړی ښکاري. نو قد افلح من تزکا کې دې ته اشاره وه چې دا داغونه به لرې کړي. نو اوس به هلوخې پړقو، د پړقول لپاره د عمر ابن عبدالعزیز هغه خبره کوو. دا دومره ښکلی سړی و که نه، دی چې بادشاه شو نو دی یو 3 کاره کړو دا یې چا نه دي کړي. یو دا چې زه بادشاه نه یم ځان له بادشاه وګورئ، خلکو ویې نه ته زمونږ خوښې هغه مخکني بادشاه دي کړي چې دی به بادشاهي. دویم دا چې ویښه چې زه بادشاه یم نو پټواري راوغواړئ کتوني راوړئ، زما د رشته دارو چې څومره سرکاري مال وړی دا به خزانې ته واپس کوو. نو خپلې ښځې ته ویې ستا د امیل دی ویې ستا خوښه ده، که زه دې خوښ یم خو امیل راکړه چې په خزانه کې، ځکه ته شهزادګۍ یې زما اسخر چې وا بادشاه نو ته د هغه لور یې، نو هغه تعالی د هیرو د امیل چې دی د سرکاري خزانې نه درکړی نو خو یا به دې ما پرېږده جو طلاق به راشي یا راکړه د امیل. هغې ویې ته مې خوښ یې هو دا واله. نو ځمکه به یې راتله به یې دا ځمکه لکه والي صاحب حکومت چې ته اوس راوالې چې لکه اوس باچا صاحب ټول مال لالی چې دا څېره ستاسو نه وه دا نه وه جو بس هغه یو کتونی به یې راغستی به یې سیراو دا ترور یې په زیراله وی ښه ته موږ لکه دې له بادشاه کړی چې زموږ پخواني چې کوم جایدادونه دي هته خزانې ته واپس کې نه هغه بس د خدای حکم مخکې رستانه یوه. او دریم دا چې خپل زندګي دومره ساده کړه چې کور به یې ډوډۍ نه وه، نو یو پیری لوري ورسره خبرې کولې دا اوس بادشاه دی او نازولی بادشاه دی، نو دغه لوري ورسره خبرې کولې نو ما خولې ته به یې لاس نیوه، نو دې بچې ته دې خولې ته لاس ونیسې نو هغې بابا نن په کور کې سنون ما په پیازو پورې ډوډۍ خوړلې وه. دا د بادشاه لور ده. دې وجې نه عمر ابن عبدالعزیز یو مشهور شخصیت تیر شوی دی او هغه دا ویلو چې دا په دې خطبه کې شامل کړئ نو که ته ځان ښایسته کړې نو 3 خبرې په زندګۍ کې راولې. دا نیګیټیو خو وي که دغه به نه کوئ 3 به کې هغه سره ان الله یأمر بالعدل، یو به انصاف کې د ښځې سره انصاف، د مانځه سره انصاف، د مانځه سره انصاف صحیح وي، رکوع سجده به ټیک ټیک کې. دا ډومبی دلته کې قاعده وه چې ما پکې تحیات پوره کو، ته به مولانو پسې مونځ کوه کو تا پسې ورساو نو سجده پسې هم نشي رسولی او رکوع پسې هم نشي رسولی. دې ته بدترین اغلا ویلې ده اسوأ السرقه. نو ته به انصاف د مانځه سره هم کې، د لور سره به هم کې، د ورېرې سره به هم کې، د نسبي سره به هم کې، دې ته عدل وایي. مزدور سره به کې، مزدور چې څه آمدني چې څه دغه تنخواه یا به ورکې، خو په دې نه خلاصېږي ان الله یأمر بالعدل ورپسې والاحسان. احسان دې ته وایي چې نورو پسې که ستا ډرایور دی د هغه تنخواه خو پتا ده، ډوډۍ یې پتا نشته، خو راځه ما سره ډوډۍ وخوره که نه چل وشي. ماسخوتن چې په نیمه شپه راشي ته چې په غټ ټوټک به یې کراچو کې دایي په هوټل یې د پاسه لیکلي ډرایور زار نټ الاؤډ، ډرایور به بار پاتې شي. نو ستا سره غم نه وي نو ته په 12 بجې خو تا په شادي حال کې ډوډۍ وخوړه، نو په 1 بجه خو کور ته ورسېدې، نو په 3 بجې هغه ډرایور غریب پردي ټرکونو ته لاسونه وخي چې کور ته لاړ شي نو هغه وکړه نه هغه ډرایور ټول عمر په تا پسې بد وي نو که ته مینه غواړې نو هغه له خو یا پیسې چېرته په دغې هوټل کې وخوره یا وایي نه زما سره به ډرایور دننه ځي، که دې سره نه ځي نو وایي زه نه ځم. دې ته احسان وایي
چې پته یې نه وي. لکه یو سړي ته 100 روپۍ د هغه دیاړي ده 100 روپۍ ولته ورکړه دی چې په 1300 پورې په چینچي کې ځي د شنې مزدور دلته راغلی نو څو به تیري 10 روپۍ ټیکټ ته که 100 شل لکه ته ولې 100 روپۍ ورکې دې ته احسان وایي. او دا سړی به ټول عمر به ستا سره مینه او ستا به قدر کوي. نو ان الله یأمر بالعدل که ځان ښایسته کې نو عدل خو به کې خو احسان به ورسره هم کې. او احسان دې ته چې د هغه د ضرورت نه به زیات ورکې. ته دا ټول چا چې دا کورونه راخړي تر زما پورې مصریانو نه تپوس کوي زموږ ته پیسې قرض دي مزدورانو ته پیسې ورکوي زه پسې ځم راځم موږ ته قرض دي سیخ وال نه تپوس وکوي یاره دا خو مولوي صاحب دی دا خو ښکلی سړی زما پیسې خو نه راکوي او بیا راشه. هغه یو کس ما ته ډېر شکایت وکړو نو ما ته ویې دی حولدار صاحب ته وایي یو دغه راغلی و ټیکهداره ما ورسره کار کړی و زما ورسره 3000 روپۍ دی راکوي نه ما چې حولدار صاحب ته ویې ما ته ویې دی مصري ته دې ووایه چې خپل غم کوي هغه د بریکوټو هغه تښتېدلی دی. نو چې د مصري پیسې پیي نو بیا خو ته ښایسته نه شوې که نو دویم بعد احسان او دریم څه دی و ایتاء ذی القربی نسبیانو سره ښه تعلق. که ستا د خپل وروره اترا د خوره دی سره ورانه بیا ورته ښه سړی نه نو د ښه سړیتوب دپاره دا یو څو خبرې ضروري وي. دې وجې نه موږ د صورت اعلی اخري آیاتونه وي قد افلح ګټه هغې چا وکړه من تزکا چې د دغې ګن نه ځان پاک کو او دا بالو پته لګي وذکر اسم ربه بسم الله وي فصلی نو مونځ یې وکړو که مونځ چې کوي دې نه پته راځي چې په ده باندې اوس چړاویږي رنګ بل تؤثرون الحیات الدنیا تاسو په دنیا پسې لیونې شوي نو عجب کوئ وایي زما په شان کور د چا دی زما په شان تقریر څوک کولی شي زما په شان حج چا کړی دی زما په شان مونځ چا کړی دی دا عجب دی او عجب تباهي سړی والآخرة خیر و ابقا د ټولو نه غوره شی چې د آخرت دی او آخرت په تا ته په دې صفتونو میلاویږي چې هغه پرېږدې او دا درې وکړې. ولې دا خبره دومره ضروري ده ان هذا لفي الصحف الاولى دا په پخواني کتابونو کې مو صحف ابراهیم او موسی د موسی په کتاب کې مو د ابراهیم علیه السلام په کتابونو کې مو د دې وجې نه که ته ګټه غواړې نو ځان د دغې ګن نه پاک کا او دا پاک صفتونه په ځان کې راوله. الله دې ما لا تاسو په دې عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.